وروسته له هغه چې د پاکستان د پټرولو او ډیزلو نرخونه پورته سوي خلکو د ایراني تیلو په کارولو فایل کړی. پنجګور، نوشکی او دلبندین څخه ایراني پټرول د بلوچستان بیلابیلو ښارونو ته په ارزانه بیه رسیږي. اړوندو ښارونو کې په مینی پمپونو ایراني پټرول او ډیزل په لوړه بیه خرڅیږي. له امله یې د ګاډو په کرایه کې زیاتوالی راغلی. د یوې صوبې په بیلابیلو ولسوالیو کې د ایراني پټرول او ډیزلو بیې بیلې دي. له مستونګ او پنجګور څخه د فاصلې پر بنیاد د پټرولو او ډیزلو بیې هم لوړیږي. په دې اړه چې کله مو د پټرولو له راړونکو څخه د نرخونو د لوړېدو لامل وپوښت نو هغه د نوم نه ښودلو په شرط وویل چې له کوچلاغ او بیا تر جوبه پورې لیویز د یوه موټر په بدل کې زرګونو کالداري اخلي او له موږ سره ناوړه چلند هم کوي. څنګه د کوټې د کوچلاغ علاقې ته موږ را انټر سو دلته درې د لیویز ګاډۍ ولاړې دي 500 زر روپۍ غواړي. دا د لیویز والا نه دي، دا غټې ګاډۍ سور سره دي، دا لیویز پر لیکلی او اوس بیا په داسې باندې هم راوتلی دي پر خانوزۍ باندې. دغه اوس دا 2-3 پیرې کږې سي ولاړې موږ کله ورته ودرېږو کله تر راتر شو. لاس پلاک کې هم دلته 2-3 پیرې ولاړ وی ده به اشاره راکړه موږ به تر راتر سولو. آیا بیا بل نسته دغه د سوړ د پله پر آی خوا هم دلته یو سته کله کله وی درول یې نه اشاره راکړي بس هغه مردون په سپیډ کې سره بریک کنټرول وتلی 7,000 روپۍ ورکو. له مستونګ او پنجګور څخه پټرول راړولو خلکو د بلوچستان حکومت څخه غوښتنه کړې چې په اکثر ښارونو کې ایراني پټرول کارول کیږي چې نرخونه یې کم دي او خلک فایدې ترې اخلي. لیویز الکاران دې له دې کاره لاس پر سر شي. د ژوب ولس په سوشل میډیا د هغو کسانو پر ضد خپل غږ پورته کړی چې په لوړه بیه تیل خرڅوي خو د ضلعي انتظامیه لخوا کوم خاص ګامونه نه دي پورته سوي. اسد خان کاکړ، ډیلی اواز ټایم، ژوب.